د دې داسې مثال دی لکه یو سړي پېښور کې وویل چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د ده غوندې کلام زم جوړولی شو نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی دی زم داسې شعرونه جوړولی شو یو ملنګ و هغه ورته ویل جوړولی شي وی جی بلکل ورته ویل جوړ که ده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما اندازه کول رحمان بابا غوندې کلام با په پښتو ژبه کې تر قیامته پورې پښتون دنیا جوړ نه کړي دا یو قصیده ده وی عاقله غوږونې سماته مرګل نه پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشې وایم تا ته د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشې وایم تا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعرې تکبیر ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته په ژوند دلې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته دا کلام ورځ دې تېره په شومۍ کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه که پوهېږي په شتاب شتاب دې تله دي غافل مشه د دې دهر له شتابه په هغې جهان به سرنګ جواب ورکړې چې په دې جهان عاجز یې له جوابه د کاغذ په کشتۍ سیل بکړې ترکما دا کشتۍ به دې مرګې کاندي غرقابه چې افتاب یوه نیزه شي بیا به څه کړې اوس چې سوري لره درومې له افتابه په ازار د چا راځي مشي رحمانه که خلاصې په قیامت غواړې له عذابه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا به تې خالي منګولې درومو نعرې تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابه نن سبا به تې خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه د ګناه دریاب لاو کم لویه خدایا زه رحمان به د معاشر په میدان څه کړمه ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې ته لا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګړي هیڅ اثر دې په سنگین خاطرو نشو که هر څو مې مسلې در پسې لنګړي ته په عشق یې لما دروغجن بولا ته په عشق یې لما دروغجن بولا که یو بل هم هسې ما غوندې ملنګ کړې
عاشقین معشوقی تسپین لار دا تدا سپین لار و ما و تا گړنګ کړې دا دې سوک تر څنګه ناستی نه پويګم چې خبره د رحمان سره په جنگ کړې دا درویش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه ببار نتلو اور دا پوښ چې زما د خزه سره د تعلقات دي جوړ خزه ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا مونږ په پټناستو ته ورته روزه کله د حرکات خراب شونو بس مونږه اجد دې چې د خط په مولال ولما دا د زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر سولا سونه سره کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبال زکتیره پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پوېګم صادره پوګوا چل راو ډیوډای کې ورته اور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته زی د ورته پرېدا نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن هغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ترانه عجیب درته وایم ویلی مې نه دي د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندي د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تور سينو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوه اسکی غوندې خبره ده شریعت کې خوخه کار نه ده خوئے عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگر چنه مونږ پکې او نه پکې تاسو دا بیل پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بورتا څنګه لیلا کړو دا د استغراق مقام استغراق فی الله استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنه جی دا بیل مقامات دي ډېر لوی منازل دي د پاره تکول وی عزیزانو سړی په مونږ ولار دی مجنون مخ کې تیر شو روندې زموږ کوم ته زما مخ کې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وی زده انسان په عشق کې لیوانه ما ماتلی دلنه خدای دې په دواړو سترګوړون کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدما زه په یو بنی آدم مې ما والله کتلی دل داسې لیوانه ما ته خدای ته ولاړې نو تازه څنګه ولیدما لیلا دا بادشاہ ځان ته پیش کا ورته وی چې از دیگر خوبان تو یفزون نستی ته څه شي چې دا مجنون دې داسې لیوانه کړي ورته گفت خاموش
تو مجنون لیستی دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم بے خطر بوده تو را کتا د مجنون پستر گماتا و قتل عالم کې به بے خطر شي مجنون ته پتاو لګی دا چې لیلا ستا په سر بادشاہ سره دا باس کړي مجنون وای چې گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا بادو بس کده دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمه په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماتي پلار بوتلو کعبه ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی الہی تبت من كل المعاصي الہی تبت من كل المعاصي ولكن عشق لیلا لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دي توبه خو د لیلا د عشق نه مې دي توبه خاموش شان عشق پوهیږي عشق دیخوا وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنګ شاګردی وکا چې ځان دی ورید شي د شمه بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړه پراتی आवाज چانی وي او ان دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرہ تکبیر یا صحابہ عشق دیتا ہوئی چې پسترګو کې خار وي سب خوب کا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا خوب د یار سره هم د عاشق ناشي چې یار په بل دی یار وي سب خوب کا خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا حج دے اکڑی سامل ور باندل کا د دنیا د پارا ہم رلوی سفر کا رحمان بابا سوئی وی د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله دا شعر مې ورته چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه دا سه دو یاران بچالی دلی نوی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمال چې ستاد حسن سنا خوان یم ستاد رو یدرس جهان زما سنا کا دا سمپل چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه نو بیا به ورته چې د یار درب په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو وقت بدی پدرس جهان ورنکما
یو که یو ظلم د زلف پلاس کې اوزي یو اختبد پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بوسه برشي که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سوی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چې کد سر خندل دشوار دی ما او تا کد سر خندل دشوار دی ما او تا دا په عشق سهل کار دے دشوار نه دی په عشق کې لا سر قرباني تشي ته وي رحمان بابا الکاغه رهبار نه تپوسو کچا یار بدنن څنګه حال کېو هغه ورته وي ده بتای رهبار پختل شما خدای از دست بی ویلی ویره بارتا نو بیا چې ور سره کېناستې ورته دی وکته چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وی چې د هیبت ایو مختکته نشما لهای بتای و مختکته نشم خدای را پیخ جدائی کړه په وصلت کې ور سره ناس کې ورته کته نشم چې کیسه ته وی زړه بل ور کول او په خپل بے زړه ګرځیدل چې تماین شي نو تا کې بڑا نه ستا واجبہ د بل چا په لاس کې اوس پښتو کې راشي رحمان بابا چا پروتو سرتور سره په مسکور وی خوزول وی کم خوان را لیدی کندو تا ورته خبر نیم چې را وستم لکم څه خبري خبر نیم چې را وستم لکم اوس می کوم طرف تا استوي چې دروما دې ځنه پاینم چې چارا وست او دې ځنه مې کوم ځای ته لګي دا ماته پته نشته زما مثال د څه ده لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوور الوړه نوي ور معلومه زه خو عاشقم واګي مې د محبوب په لاس کې دي خبر نه چې داسې بواګه وای چې داسې ځو که داسې بواګه وای چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناس تل خو خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناس تل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي
هاي وای تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے رحمان بابا وی نوم داستا د بل اخلم ځان توایم نوم داستا د بل اخلم ځان توایم خپ نشي کمنوم واغستوستا دا رحمان بابا چې زه در توړان دي رستو کومه دا سه معمولی سړی نو دا مالی دلې ده دا مالی دلې ده د نن 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم 28 کال مخکې د قبر جوړېدو او زه تلم چې تلم نو لحد سره بنیاد کنسته او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغه زمکه خورجنه غوندې دا نو داسې په جبل می ادلحد سایډ اوالو چې اومه والو غراب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره زلفی دي دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړي خامتا کپنه دي اګلکارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدانو منه کې کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آو مال تاسو ملان دی راش اغیم را کوشو ستوڑ رپی او یریگی ما اغی تا پا انکو کیوی چی تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تا تسی منو چکلاو زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نو رامے کا گئی لاس میں ورنہ استو پدے مخ لاس وا پدی گیرا کپن پدے زینو پدے لاسونا سر ویخت پاک زے کے ناستم دا سے پروت تے لکوستی چیخی لکوستی چیخ یو 15 منټه می پلاس والو مال کې دې شي سي ډانچي 15 منټه چې ښه تسلی می وشو هغه د سر لارې چې په وختو کې وته و قسم په خدای چې هم صفاخ کاری ده دا د سترګو باندې نړای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس وای لکه جلاس مې ځل نه نستونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زره غ سوره بند हमरा خلق زیارت کا فصل مرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه ہوئی او پسې کل را سور شو موته نراله تمام تن میں درنجو پسې روړوي تمام تن میں درنجو پسې روړوي
خو په ما د تورو سترګو یو نظر وای تر ابد ورځې پورې به جفا کړې تر ابد ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقی کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه کله دا کړې ما ستا خوی دے و هر چا و تستایل ہے اسے نچے میں پدرس جہان رسوا کړې رحمان بابا تا اورنګزیب بادشاہوي چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته زه او ستا دربار ته راتللو اشعار ویلیو ویل نن پترخ کې میں جانان پلاس کې میں جام دے نن پترخ کې میں جانان پلاس کې میں جام دے زکا اورنګ د زمانے زما غلام دے نن پترخ کې میں جانان پلاس کې میں جام دے زکا اورنګ د زمانے زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام ګڼما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام په لاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاهان ز خپل غلامان ګڼم بیا ورته وی واوره اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا نو مرګه بيدا تخت و تاراج کا چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی سبحان الله جانا نستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا میرا بانی ملا په خوا من لیدی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول دی ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا یارانه کې با چې مين خدای پتا باندې پیدا کړه چې مين خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په غورز خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما داستا جفا قبولا په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمان چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د رویا درس جهان زما سنا کا چې ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا
بپا غوشی چې بتړل لمبه وهل کا چې وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری رحمان بابا ته چاوي چې راځه دلته یو مولا راغلی دی جلسه ده چې تقریر واوري هغه مولا څه چل کوي وی تقریر به واوري هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا چې غوګونی سي ناسه غوندې اوزګار تا دا نصیحتونه چې کوي دا اوزګار دي او رحمان بابا د عشق د کار نه اوزګار نه دی نو هغه ته وخت څنګه ونی کم خلق چې کول غواړي او ځان اوزګاری دي شي ارڅ کې لاست په سر د سروي تو تیان تلان د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي وای دغه باغ بد اخلاص نشید خزانه دغه باغ بد اخلاص نشید خزانه کچا پیرت نسد سکندر کی نشید خزانه دغه باغ بد اخلاص نشید خزانه کچا پیرت نسد سکندر کی صالحا تو سنگ بودی دل خراش صالحا تو سنگ بودی دل خراش از مورا یک زمان خاک باش در بحارا کئی شود سرسبز سنگ در بحارا کئی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ سینچ دے پھر خون دل سے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں گل پلالو پ گوہر کلسو پیری گل پلالو پ گوہر کلسو پیری بیلما چتا خندا کڑما جڑا کڑا دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل
इतना तो बता दीजिए मैं किसका हूं दीवाना, इतना तो बता दीजिए एक बार चले आओ टूटे हुए दिल में भी एक बार चले आओ, टूटे हुए दिल में भी लिल्लाह बसा दीजिए, उजड़ा हुआ काशाना लिल्लाह बसा दीजिए, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, जौहर को जरा देखो जुबां पे दिल का है गुल, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं या आजकल बुत आस्तीनों में, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्तचीनों में। یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای، دا رښتیا دي؟ ملدا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل، مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې، نو کتا داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوبه وي چې هاذا محمد رسول الله، ٹھیک شو؟ نو ما ته وی چې تبه ورته سوي، نو ما زبه ورته وایم د ملائکو ته چې بو مې زئی دل برلا، بو مې زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو مې زئی دل برلا، بو مې زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو مې زئی دل برلا. اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ټول لاړ شي کنه، ٹھیک شي؟ خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، نشتا بیلتا میں بل حکیما، نشتا بیلتا میں بل حکیما. بیا نم دے بجلی گرزما شوے خاورے پہ سر زما، نم دے بجلی گرزما شوے خاورے پہ سر زما، کلبا نظر کړي په یتیما، کلبا نظر کړي په یتیما. وای ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، زما په مخ کې او خلارې جوړوینا.
یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کسوک نه کپ دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نه کپ دنیا باندې غرض او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجب اسلام اسلام او پسرونو کې د کفر بازارونه لګي دلی دي چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وای که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب يم رحمان بابا ته چاوي چې ته دي خلقو تزیر ازینا هغه ورته ویل خایس د ما د یار نه دی خبر سو په خایس د ما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې بند دی دغه درسو چې زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا جان دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جان دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے کس کا فرق و توبہ ټوټنے کا ہوش تھا ما ته وی چې ما ورته وی چې په نظر کې د فرق نوي رحمانا کلی مختب کتو کې ګناه نشتا خطا قد فرحات غند همت ځان کې پیدا ک طاقت فرحات غند همت ځان کې پیدا ک نو علی بشیری نستا په ننګ شیرا روانا پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زړه کې دغه باندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار
ما سره څه کار دی؟ ویل پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي. مال راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا مال راویلګه خو ترجمان ور سره راولېګه ځا انګریزي نه پوهېږم. نو ما ته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بت راویلګه 10 بجې د ورځې راولېګه دا زما عمر ګيري سپینه ټوپای په سر وی دا زما غوندې جامع اغوستې وی کیناست مال دا ولی تاسو امریکن یې ویلاوجی مال دا ګيري دا ټوپای دا سپینه جامع د طالبانو غوندې. ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کال په کابل کې تیر کړی. نو کابل کې بیګيري سړی پریدینا نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده. امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کال مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرېخه سری سرچ کوي. ول دا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی او مونږ په امریکا کې اوریدلیو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري. نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لګوای. او ستاسو ته وایم مال سم اوریدلی وای مونږ دا اوریدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی. نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې ده نو بیا به مسلمانان شي کنه. ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي. نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگي مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره. پر رحمان بابا چې په کوم ورځ فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم. 11 بجې په سایکل زو ما یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادتم اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول. دې سره مې چې خبرو کانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو. ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره. نو ځا کنده ته کوشم او د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسوره چې ګورم وسدنه نه مړې پروت دی. نو ما ته هغه مستری आवाज وکړي چې اوته بیا تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبي تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دومره کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه وخت دی وبخي هغه مرا ټوپ کو سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې دې پرتا دا یو په دې دې پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ دی. ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ ته پیر نو پکڑ ته مې اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے ته تو منو چھکلے مې زلا سور نه باسمه کده دې مړی ونی ومن رامه کاګه یاره دمو داغه دما د الله صحبونی و مالا سورنه نه استو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه